غونډه کې راغلي میلمانه سردار فاروق کیبزی، سردار نصیب خان حمزه، شیخ ګل محمد صاحب بیدار، منیجر قیوم ترین صاحب، صدیق بابو حمزه، ملک رسول گلازی، ابراهیم سلاکزی، ظاهر خان سفرزی، محترم وهاب صاحب ملازی، ولی شاکر ناصر، محمود ترین، نصرالدین صاحب حمزازی، او زموږ د پروګرام د خاص د کردار سړی چې کوم دی هغه دی نو حبیب خان حمزازی. د ډېر کوشش وکړي په دې دغه کې چې واقعي موږ چې ورکر غواړو یا ملګری غواړو هغه دغه رنګ وي لکه دغه حبیب چې د ډېر کوششونه وکړل په دې کار کې. کښېنئ. زه د لالجان ماما شکریا ادا کوم چې تاسې ګرده خپل خاندان مالداران تاسو ته تکلیف درکړي، راویې غوښتاست ته چای هم پکې کړي دي او له موږ سره د ملګرتیا اعلان هم وکړي. عنایت صاحب دی ما لیدلی نه و خو غیبانه تعارف ما د ده نمبر اخیستی و، زما او د ده پټه یاري سره وله، ده نه پېژندوله ما میسجان. عنایت صاحب د هلته ناست وي بیا هم ګپه سره وکړه. خو ستاسو د ګردو معذرت له تاسو غواړو، په دې شنه یخ کې به تاسو ته تکلیف رسېدلی. ښه دی سره ومو لیدل، موږ خوشحاله سو چې تاسو له موږ سره د ملګرتیا اعلان وکړئ. خبرې چې کومې دي هغه کوچي ډېر وږی وي، بیا یو چا له ورغلی و نو هغه ورته ویل حال راکړه، دی ډېر وږی وي. ده ویل حال دا دی خبره یوه حده ډوډۍ ده بله حده ډوډۍ ده. دا ټیم د ووټ ټایم دی، الیکشن دی، هر څوک ووټ غواړي، ستاسو مالیه له به هم راځي، ستاسو کورو له به هم راځي، موږ هم راغلي یو. نو تاسو ته د تر سابق هرې پارټۍ ته هر نماینده ته به تاسو ووټ ورکړی، مګر هغه دې لاړل د هغو غیبت نه کوو، نه موږ د بل په غیبت ووټ غواړو، نه موږ د بل په غیبت ځان پر مخ بیایو. خو خیر چې هلته په خپله دی ورته ګوري چې عوام هم ذاته له ما سره دغه ګیدړ سنګۍ دوی نه لري چې دوباره بیا د عوام اعتماد پر ځان باندې حاصله کړي. زه لږ نه وایم، ما تېره وارم الیکشن کې راووتم، پښتونخوا سره اختلاف رالی، آزاد راووتم، خو ښه سوی ما ډېر ووټ واختی. زه د داګر لورلۍ د عوام شکریا ادا کوم چې ما نه کار کړی و، زه نوی سړی وم، دوی په پټو سترګو پر ما اعتماد وکړي، ما ته یې 9,500 ووټه راکړه. په دې کې 1400 ووټه زما ریجکټ سو، 8,200 2,500 ووټه زما هغه صحیح راووت. خو چې زه وګورم په اول الیکشن کې دونې لوی امید دونې ما کار هم نه و کړی، د عوام پر ما یو اعتماد سو، که نر و که ښځه وه، زه منم زما به په هره محله کې په هر قوم کې ووټ وی، 2 به ول 3 به ول، ډېر به نه وه. بیا هغه الیکشن تر سو، ما خپله دا کار روان کوي چې ما دفتر نه کوي بند، ما محنت نه کوي لا، ولې زه خپله غریب سړی یم، ما شاته هغه رنګه لیبل نشته چې زه یا سردار یم یا نواب یم یا سابق وزیر یم، یا هغه لیبل ما نه سو استعمالولی. زما دپاره دا کار و چې زه محنت وکړم، زه ښه نیت رامخته کړم، زه محنت وکړم او زما فوکس زما توجه پر خدمت وي. خدمت زموږ په وس راغلی دی، د چا شناختي کارډ و، دا 1 نه 8,000 شناختي کارډ هم جوړ کړ. بیا خاص کر دا زموږ د وطن خلک نیم روغه جلسه به وله شناختي کارډ بې نه و جوړ. زه به وتاسو ته زموږ خواته 28 پولینګ دی، د یوه پولینګ رزلټ به درکړم. 28 پولینګ کې یو پولینګ تېره واره 900 ووټه وي چې موږ شناختي کارډ اوس ور جوړ کړي، هغه پیرست اوس راوتلی دی، هغه ووټ اوس 1,100 ته ورسېد، 1,200 ووټه نه ول، اوس موږ شناختي کارډ ور جوړ کړ. هغه د غرو خلک، پسمانده خلک چې هغه په نادره کې خپل ټوکن نسو اخیستلی. په دې مشکل کې د بازار پړه لیکه خلکو ته، افسران ته،
سرکاري ملازمین ته کاروباري خلکو ته هم په دا نادره کې معنا انټري انتظار کار چې د هغه هر زبان زده دی د هغه تعلق زده دی هم ډېر مشکل وي نو د سارا د کلي خلکو ته خو به خامخا مشکلات ډېر وي دارنګه دغه 8000 9 شناختي کارډه و دغه غریبو خلکو ته موږ ور جوړ کړل موږ خدمت لولو خلک کار څه ورته وي او دویم موږ فونډیشن جوړ کړئ موږ وینه ودې هر انسان ته ورکوله دا موږ نه دي ورته ویلی چې ته به بیا اوټ راکړې دا یو خدمت دی دا یو اداره ده موږ یو 14 سکوله په هغه کلي کې خلاص کړل چې چیرې سکول نه وی د خپل فونډیشن په چنده یا زما د کولې یو 100 روپۍ ما په ټن کې د خیر و خیرات دپاره ایښکې وې په دغه باندې معنا هغه 14 سکوله د ټیچر تنخواه دا کتابونه به موږ ته ایجوکیشن به راکړل یا به انجوز راکړل یو چټایي یو کرسي یو بلیک بورډ دا به موږ ور واخیستل کمره به هغه کلي راکړه دی کلي هم ول کمره به نه وه تر توته لاندې تر یو درخته لاندې به معنا موږ هغه سبق ورښوی د یو چا بچې ته یو ټکی ور وښیه 15 ور وښیه هغه محلونه نه غواړي هغه ماحول نه غواړي خو وي به مګر هغه ځایونه په هغه پسمانده علاقو کې موږ دا 14 سکوله راوچلول خو مزید هم موږ کوشش دا کوو که د چا د تاڼې کار وي لی پایار هم خلک راګرځولي دي روغ هم ورکړې ده یکړ شمس نه زموږ کمیټیانې وې اسپتال کې دی علاج دی دوایي ور راوباسه اپریشن ور وکړه دا زموږ اسپتال خو اوس اپریشنونه کې شروع سول دا یو کال کېږي تر دغه له مخه موږ په کوټه کې کمیټې وه زموږ په ملتان کې کمیټې وه په لاهور په اسلام آباد کې زموږ د فونډیشن کمیټیانې وې مریض به هلته تللی خدمت بیا زموږ کمیټۍ کاوه دا کار موږ روان کړئ نو ښه سو اوس رالی الیکشن تر دغه له مخه یو 2 کاله له مخه زه لاړم پیپلز پارټۍ ته یو پارټۍ له به تلم ما چې وکتل ما ته خوند پیپلز پارټۍ راکوي چې لویه پارټۍ د ذوالفقار علي بټو له ټیمه د دې پارټۍ د دې عوام دپاره ډېر خدمات دي د جمهوریت لپاره یې ډېره لویه قرباني ده بیا بټو صاحب هغو پانسۍ سو معنا په یو جعلي کیس کې بیا له هغه بعد د ده لور محترمه بېنظیر بټو هغه د ده پر منصب کښېنسته هغه د بټو ویژن یې راواخیستی هغه د بټو پر لار روانه سوه بیا هغه د اخري هغه هم په شهادت ورسوله بیا د بېنظیر له مرګه بعد بیا زرداري صاحب و پیپلز پارټي حکومت رالی دغه زرداري سیما او تاو هر چا به دا ول چې دا حکومت نسي چلولی تر ګردو خلکو یې ښه حکومت وچلاوی هغه دا وایي چې د اول خپل 58 اختیار د صدر سره دا و چې د اسمبلۍ ماته کې د خپل اختیار پارلمنټ ته ورکړي چې یو سړی د ګردې اسمبلۍ په خپل طبیعت ګرد اسمبلۍ نسي ماتولی دا یو جمهوري اول قدم و چې د ځان اختیار یې و کور و کلي ته هغه فورم ته ورکړي و پارلمنټ ته یې ورکړي دویم یې دا وکړل چې NFC ایوارډ دی NFC ایوارډ دلته پړه لیکه خلک ستا دغه NFC ایوارډ چې د ملک کم بجټ دی بیا د دې بجټ جوړېږي دا پنجاب وړی د آبادۍ پر بنیاد دی راولاړ سو د NFC ایوارډ رولز هم دا دی چې له کومه ځایه ته فنډ جنریټ کوې څوک ډېره ګټه کوي ریسورسز دي سمندران دي کاروبار دی دا له کومې صوبې ځه له کومې دغه ځه ډېر فنډ راتلی دا بجټ جوړېږي دغه ته زیاته برخه کښېږي بیا یې 18 ترمیم راوړي صوبو ته یې اختیار ورکړي پخوا به اختیار له مرکزه وایي وزیر اعلی به زما استاد ملازم په تنخواه پسې اسلام آباد له تلی بیا به یې تنخواه منظورولې دا خپل بزنس کوئ کاروبار یې کوئ په ټیکه واخه په ټیکه ځان ګټ که کمیشن واخه پلانی کار وکړه د عوام دغه مه کوه اگر بیا هم 20 ارب روپۍ زما او ستا و نماینده ته میلاو سوې دا ګټه دا چا وکړه دا د زرداري صاحب د دغه صوبایي خودمختارۍ ګټه وه چې 20 ارب راغلي د هغه بیا جلا خبره ده چې دلته به کار نه وي سوی دلته به تقسیم سم نه وي سوی مګر حق یې و تا ته درکړي که تا یو پړه لیکه یو ښه سیاسي نماینده لږلی وای شاید هغه دلته 40 اربه راوړي خو خیر دغه د پیپلز پارټۍ چې ما خوښه کړه دغه جمهوري قدمونه یو ملازم هغه ټیم دلته یو بله ورځ یو پولیس والا و هغه ګپه کوله چې په 2008 کې زما تنخواه 3700 روپۍ وه
چې 2013 راتلی د پیپلز پارټۍ د 15 کاله ټایم کې هاي وار 40% زیات سو، هاي وار 50% زیات سو، هاي وار 80% زیات سو. ول د 2013 پورې زموږ تنخواه لاړه 13000 روپۍ. پیپلز پارټۍ همیشه ملازم معنا هغه په تنخواه د یو چا ملازم دی، د سرکار ملازم دی، د تنخواه مزدور دی یو قسم. دا ملازم شاته بچان لري، دا ملازم شاته ضرورتونه لري، دا ملازم یو خدمت کوي، هغه که د هر ډپارټمنټ وي دا حق لري. دا ملازم ته پیپلز پارټۍ هر وخت معنا د دوی د تنخواهو و دوی ته بونسان و دوی ته ضرورت ورپوره کړي دي. بیا خیبر پښتونخوا نوم وي، دا پښتونخوا نوم دا ANP او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ غوښتي. خان شهید مړ سو، نه کوي پیدا، محمود خان سپین ږیری سوی، نه کوي پیدا، باچا خان مړ سو، ولی خان مړ سو، دا نوم یې نه کوي پیدا. اسفندیار سپین ږیری سوی، زرداری صاحب یې له دغه یې ورکړه وچه کلکه پښتونخوا یې ورکوله. دا د سرحد نوم، سرحد معنا بارډر، پښتانه به زموږ تشکل نست د ورکوله، خو قرارداد په 2 تیایي اکثریت نه منظورېدی. مسلم لیگ دا شی ورسره واچوی، دا خیبر په ګټ یا وچه کلکه پښتونخوا بنی. خو خیر دا خیبر پښتونخوا نوم دا زرداری صاحب یې له دغه لکه یو پلیټ سی یو چا تږدې داسې ورک. او په هغه ورځ اسفندیار ولی په اسمبلی کې وزړلم چې دا زما امید نه وي چې موږ به یو د پاکستان دغه حکمرانان به موږ ته د خپل نوم راکوي. د زرداری صاحب شکریه ادا کړه. د پیپلز پارټۍ همیشه جمهوریت لپاره، د غریب ولس لپاره، د وړو قومو خیال یې ساتلی دی، د وړو زبانو خیال یې ساتلی دی. خو ستا پاکستان دا رنګه ملک دی چې دلته اختیار له یوه سړی سره نه وي، اختیار د نورو خلکو وي. بیا هم پیپلز پارټۍ هغه زورورو سره په ډېر ښه لاین تللي دي، هغه به هم سنبال کړی، دلته بېکار یې ایستلی. دا رنګه کار یې نه دی کړی چې د دوی له ویرې بې ځان اچولی. خو خیر زه تاسو ګرد پړه لیکا یاست، بیا خاص کر دغه خاندان خوږه سره ډېر تعلیم یافته دی، د لالجان هغه ځانو. موږ به دا بوري کې سیاست له راوتلي یو، هر چا ته تاسو ووټ ورکئ. موږ باندې م یوارې چې وي دا بلدیات ګر منسټر ګټي، مګر موږ یو کم 50 کونسلر راوایستل. له منسټره به 2م نمبر کونسلر د پیپلز پارټۍ دی. پیپلز پارټۍ دلته پخوا به کمزورګې وه، نه وه کونسلر به نه وی، مګر له موږ سره ولس و طاقت و قوت وی، موږ دا راوایستل. له موږه بعد بیا جمعیت دی، دا نورې پارټیانې خو ګسه 15 ووټه و، 15 کونسلر یې و، لکه ANP، پښتونخوا، PTI. دا اوس الکشن دی، هر څوک د راځي نو هر څوک به د راځي جمهوریت په ووټ کې هر سړی درېدی شي، هر سړی درېدی شي. خو دا دی ووټ ورکوه نه هغه خلکو ته چې ستا هغه یا سیټ ګټی شي، هغه یا قوت لري. ووټ ضایع کول نه دي پکار. پکار دی چې موږ دا نه وایو چې زما له مالې سړی ولاړ دی زه ووټ ورکوم، څنګه یې کوې؟ ووټ مه ضایع کوه. زما پلانی شناخته دی چې هغه سیټ ګټی نه شي یا سهار حق درکوی نه شي. ووټ دا که تا ضایع کوي، ووټ یو امانت دی، ته پکار دی د خپل عقل د خپل سوچ مطابق هغه سړي ته ورکړې چې هغه ته دا امید لري معنا اول د دې علاقې د خدمت، دویم تا ته یو فایده. موږ هر څه چې د خدای لمونځ کوو غرض همدغه دی چې جنت غواړو. کنې ما تا لمونځ روزه بیا نسو نه نسو، هر انسان یو خپل شاته یو مفاد ته ګوري، بیا یو کار کوي. ما تاسې دا دین کوم که د جنت خواهش نشي، د دوزخ ویره نشي، ولا که یو لمونځ وکړي نه روزه ونیسي. که ما تا یو ووټ چاته ورکوو، سهار به د ځان عزت، د ځان پیدا هم غواړو، د دغه محلې او د دې ښار او د علاقې ترقي به هم غواړو. نو زه خپله د نورو نمایندګانو سره زه هغه موازنه په دې ځای کوم چې یو له مدرسې راوتلی دی، بل له کلبه راوتلی، شمس له یونیورسټۍ راوتلی دی، 25 کاله په یو سیاسي پروسس کې هم پاته سوی دی، او تعلیم یې هم شته. دغه پړه لیکوي په یو لیټر په یو خبره کوی سو، د دې لورلۍ د عوام نمایندګي کوی سو، او نیت مو په اول ورځ سیاست شروع کړی دی.
له هغې ورځې تر ننه مو نیت هم دا دی سیاست دغه رنګه کوم په خبرو یې نه کوم په عمل یې ثابتوم په ښه نیت به مې زه خدمت وکړم ځکه شکر دی دا ټیم ورځ په ورځ لښکرې را روانې دي شمولیتونه کېږي دغه لورلای ښار تېر وار دا ښار هر وخت د پښتونخوا و تر واره په ریکشن کې پر ضد په خوابدیا د ښار خلک له پښتونخوا ولاړل اجیتور ته یې ووټ ورکړ 7,500 ووټ خاصه دا ښار اجیتور ته ورکړ نن هغه ښار له اجیتوره مایوسه سو له اجیتوره له رویې څخه خوابدي سو د ده به هغه غریبو خلکو سره چې چا همت ورسره کړی هغو ته بیا هغه رنګه حق نه وي ورکړی خلک په ریکشن کې را روان دي دا ټیم 4,500 کسان په دې ښار کې له موږ سره شمولیت وکړ دا زه اکثره خبر کوم زه دا ماته چې کم سے کم وي اجیتور په خپله رویه په خپله ناانصافي باندې 4,000 ووټ له ما سره ورک وکړي او ما ته یې را پیدا د جمعیت دا فیصله ده معنا چې وار یو سي بیا بل سي په دغه کې که هر یو وي پر موږ باندې 2,000 ووټ په دغه فیصلې په تاوان کې موږ له راځي زموږ محنت چې موږ کم کړی دی دا خو په زراو کامیابي د الله کامیابي درکوي کې درکوله کې نه درکوله چې هر څه وي مرګ هم درکوي بله پریشاني باندې د مخته کوي دا الیکشن به ګسه در ظهیر سي خو د الله له کامیابۍ را په دې خوا دغه الله وایي چې هر کار چې کوې محنت به کوې محنت موږ کوو ستاسو مالیې له ستاسې کمبلې له راغلي وروره بلې مالیې له به هم ځو بل کور له به هم ځو نو له تاسو تعاون غواړو په دغه چې ستاسو تعاون ولیده ووټ فرشتې او پریانان نه اچي ووټ دغه عوام اچي د دغه عوام په ووټ میړه ځي اسمبلۍ او بیا هم له خدایه دغه د خدای کامیابي درزه غواړم او سهار له خدای ته دا پر امید یو دا دعا کوو چې خدای دا د کار خیر د خدمت د توفیق راکړي چې موږ د دې لورلۍ د ترقۍ لپاره د خلکو د ضرورت لپاره یو سمبل وګرځو نه ده معلومه ګوره یو سړی بیلچه تسه کله راغی وزیر سوی بل له کله به راووتی وزیر سوی نو موږ به دا نه شمس نسي وزیر کېدل چې محنت وي د خدای رضا وي نیت ته سم وي موږ هم دا سیټ ګټی سو او کاکړۍ غاړه د خدای غنه دی داد به وکړي موږ به هم د خیساره کړي ورځ راځي رورس خامخا د یوه سړي نه ده بیا لورلای رنګه پړه لیکه ځای معنا موږ دعا کوو یا خدای چې موږ اسپتال له ورسو ډاکټر نه وي دوایي نه وي موږ سکول له ورسو ماسټر نه وي موږ راووځو ګندونه وي بیان وي د نالۍ د صفایي دغه نه وي بیا نو مایوسو سو موږ یا خدای د حضرت عمر نظام راولي نظام د حضرت عمر غواړو بیا چې د کم ستا نظام کې د چا کردار دی د نماینده د پیرون د نمرود رنګه سړي ته ووټ ورکوو نو دا کسور په موږ کې دی دا مستقبل د خپلو بچیانو غاز موږ په لاس دی موږ په کار دی د خپل بچي د مستقبل دغه فیصله وکړو د دې علاقې د ترقۍ لپاره هغه فیصله وکړو پر چا ستاسو امید کېږي چې د هغه هر اړخ به ګورئ دغه ووټ دغه سیاست دغه تعلیم دغه خدمت دغه اخلاق هر خوا به ګورئ بیا میړه پاسېږي د کاغه انټرویو چې ورکوې په ریټن ټیسټ کې د دغه نمبر دی په ویوا کې د دغه نمبر دی په ډیګریانې کې ستا د 10م امتحان د ای پی سي غه بیا د بی ای سي غه بیا د هغه نمبران خپله لوږي سیاست هم دارنګه نمبران ستا اخلاق به جلا کونټېږي ستا ووټ به جلا کونټېږي ستا سیاسي پروسس به جلا کونټېږي ستا د را روان امیدونه دا جلا کونټېږي دغه رنګه پړه لیکه خلکو ته ماته ګسر ووټ مه راکوئ که تر ما دا رنګه ښه کینډیډیټ شته چې هغه د جیت په پوزیشن کې دی هغه ته یې ورکړئ هغه ته ووټ ورکړئ خو ووټ خپل ځان ته ووټ و خپل مستقبل ته ووټ د لورلۍ و دغه ترقي ته ورکړئ دا یو بازار دی د انګریز له ټیمه له 1903 لورلۍ ضلع جوړه سوې ده دا ګردې شاوخوا ضلعې له لورلۍ څخه ووتې ضلعې سوې د لورلۍ دا 2 روډه تحصیل روډ ژوب روډ
دا پخوا ټانګه وه د خره ریړۍ وه هغه ټریفک وي تر هغه تنګ سوی دی پراخ سوی نه دی ځان اوس ته د ښار ترقي غواړې دا 2 روډه ته پراخوی سي 2 وې کوی سي ته په مابین کې درخته ګل او سټریټ لایټ لګوی سي ته دلته یو ماسټر پلان راوړی سي ته د یو چا دکان ونړېدی په لار کې د هغه دکان قیمت ګورمنټ ورکوي نماینده یې له جیبه نه ورکوي په دې کې باقاعده هغه کمپلسیشن ورکوي خو نشته هغه رنګه خلک نه دي راغلي چې دی تا په شمسي خطا کوي دی تا په شنه ټینکۍ خطا کوي دا رنګه د انسانان سمرلي دي چې زه به دا ګسر عقل نه لري دلته اوس په دا ټیک ټاک کې یو ویډیو چلېږي ول یو سړی د یو چا کور له ورغلی چې زه اوټ غواړم هغه ورته ویلي اوټ خو به درکړم خو زه زما خر مړ سوی ته داسې وکړه زما پر خره باندې به مو روزګار کوئ د بچیانو روزي به مو ما ته به یو خر رااخلي ډول بالکل چې راغی حال یې وکړئ هلته یې حال وکړئ هلته یې حال وکړئ خر ګران وي په 40,000 روپۍ دا اول واره 1000 روپۍ ورته ونیوې دا پیسې در واخه زه راغلی یم بیا به اوټ هم راکړي هغه د خره ورته وویل دی چې رالې خر ګرانو قیمت بیرته ورغلی سړي ته چې یاره خر ډېر قیمت وي په 40,000 روپۍ وي بیرته دا پیسې در واخه خر نسم در اختی هغه ویلې هغه سړي هغه میسج ډېر ښه دی هغه ویل یاره ته زما حیثیت د خره برابر هم نه دی نو زه راسه چې ما او تا ځله لک د دغه نمایندګانو په حیثیت کې د خره نمایندګي هم دی د حیثیت هم د یو انسان نه مني د یو خاندان نه مني خیر دا هغه د ترسو لاړل د نیکسټ د را روان الیکشن لپاره موږ له تاسو سپورټ غواړو دا پړه لیکه ده د تعلیم یافته ده د کاروباري له دغه ملازمینو سپورټ درځه غواړو که تاسې ما نه پېژنئ یم نه م پېژنئ ده سره دی پر غایب یو ملګرتیا را سره وکړئ ملګرتیا وکړئ او موږ به ووینئ یم وم ووینئ سونې ما ته سونې خوند راکوي پخه ورځ ما له ښه خوب راځي چې زه له یو غریبه سره ښه وکړم اوس به م نه وي هغه جلا خبره ده زما ضمیر په هغه ورځ ما ته مطمئنه سم زه خوشحاله او د دنیا عیاشي په بنګلو کې نشته په شرابو کې نشته په نورو شیانو په زنا کې نشته هغه خوند چې دی هغه په دغه رنګه انسانانو کې دی شته د ده پر ضرورت د ده سره یو همت له ده سره یو ښه تعلق وساتې د دنیا لویه عیاشي د عوام سره تعلق او د هغو سره معنا یو ملګرتیا یو پیدا یو ضرورت ورپوره کې معنا دا په دغه کې ډېر خوند موږ هم سیاسي خلک یو بیا غریب خلک یو عام خلک یو له تاسو سپورټ غواړو او دا ټیم ډېره ښه فضا روانه ده کبر ځین جوړېږي مګر تر دغه بالا ذاته ښه فضا زموږ په باره کې نه جوړېږي موږ یې وینو زه کینډیډیټ یم زه راوتلی یم زه هر قوم هر زبان هر چا له تللی یم د هغو پر تندي معلومېږي چې د دې سړي له ما سره ښه نیت دی دا ما ته ووټ راکړه د هغه به ګسر مجبوري وي یو پارټۍ به یې مجبوري وي غږ به نشي کولی په نیت یې زه پوهېږم چې پټ اوټ پټ دی کېدای شي پر ما باندې دا خپله د ضمیر ټپه ووي کور مو ودان سه ډېره مننه تاسو هم ګرد کار خلک یاسته موږ هم پروګرامونه نن ډېر دي الله مې عزت وکړه لال جان ماما زموږ د زړه وګاټئ هغه کم ماشوم څه سوی کښنی راسه